الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم درود شريف هواي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين تمہرون دا عمرہ و حج و بیت اللہ دا سی زندی چې مسلمانی نو دیتے پزړه کې او تړپ پیدا کیږي د دواړو تعلق د بیت الله سره دی او بیت الله په محض مکړم به کور دی قرآن شریف ته دی اعلان کړی دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین الله اعلان کوي چې دا لومبه کور په محض مکه بیت الله دی او بیا خدای پاکي صفاتونه ذکر کړی دی بیت الله مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله کان آمنا بیت اللہ لخدای ډیر عزت ورکړی دی د مونږ تعلق د بیت الله سره دی مونږ ارض ولاړو او مونږ به بیت الله ته مخ کوو او بیا د حج تعلق د بیت الله سره د عمرې طوافونو او بیت الله له الله ډیر لوی کشش ورکړی د حضور پاک څومره لوی حیثیت دی لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر پټول مخلوق کې د رسول الله مبارک نه لوی شخصیت بل څوک نشته لیکن ام بیت الله شریف نه تاویږي ملتزم سره ودرېږي بیت الله کې او خدای ته جړا کوي هغه بیت الله ته دننه ننوځي او 2 رکعات لمونځ کوي هغه د میزاب رحمت لاندې الله ته جړا کوي هغه د بیت الله دیوال پورې چې مټکیږي ځان پیوس کوي نو چې حضور پاک یوازې رسول الله مبارک نه چې څومره انبیا او پیغمبران دي ټول بیت الله نه تاویږي او بیت الله دروازې پورې ملتزم شریف او د بیت الله دیوال پورې ځان خلی دینه د بیت الله عظمت معلوم کړو په امریکا کې یو جوړه مسلمانه شوې ده او د هغې د اسلام عجیبه وجه ده دا سړی خاوند د عیسایي او ښځه یهودڼه ده او دا ښځه
وای چې زمونږ د امریکې اوسېدونکي او د تیلو په کمپنۍ کې زمونږ ډیوټي وه نوکري وه نو وی زمونږ په جده کې تقرري وشوال ته یې ولېږلو چې تاسو جده کې د تیلو یو کمپني د هغې کې نوکري کوئ لکه دلته نه اوس بعضې خلک سرکاري توګه باندې سعودي ته او نورو ملکونو ته نوکری لري وی مونږ په جده کې بار براوتو بازارونو کې به ګرځېدو په سړکونو نو دا ښځی وی مونږ به دا مسلمانان لیدل چې دوی څه ناشنا غوندې جامې اچئ سرونه سرتور کړي او چپلې پخپوي او کمیس پرتوګني څادرونه ځان نه تو کړي او ښځو یې مخ ښکاره کړي او خاص لباس یې چولي او څه مخصوص ترانه او چغه م وایي چې دا څنګه خلق دی دا په مسلمانانو کې کمه فرقه ده اکثر په بعضې دینونو کې مختلفو فرقو والا خلق مختلف لباسونه استعمالی وی چې تپوس مو کوي چې دا څه مختلفه فرقه نه ده په مسلمانانو کې خو د دې دلته یو ځای دی په دې مکه ښار کې یو ځای دی دوی هغې له راځي او چې کله م دوی دې له راځي نو دا لباس اچوي مونږ به ډېر تعداد کې لیدل چې ځي راځي نو دا ښځه وایي ما د خپل خاوند ته ووایي چې سړیه ځو نه د دې مسلمانانو دا تهوار دا میله چې کوم ځای لګي چې لکه تماشه وکړو چې دې کې دوی څه کوي د انګریزان او دا د بار ملک خلک دې میلو ته خوشحالېږي وی چې نه ښځې هغې ته غیر مسلم نه پرېږدي تاسو د الله ټول بوځئ چې سړی مکې نه ځي او د حرم حدود شروع کېږي د هغې نه لږ مخکې یو روډ د انټرچینج نو په هغې یې غټ بورډ لګولی دی چې ممنوع الدخول لغیر المسلمین مسلمان به د دې نه دننه نه ځي او په انګریزۍ کې لیکلی دی نو انټري فار ان مسلمس چې کافران به د دې نه دننه نه داخلیږي زه خو چې کله دا بورډ ووینم قسم د جړا راشي ویم شکر دی خدایه چې ته د دې بورډ د لیکلو لاندې نه راځې که موږ کافر وی بیا به موږ هم دې بورډ ته کتل نه بدلو شکر دی چې مسلمانان یو چې په موږ د مکې او د حرم د داخلېدو څه پابندي نشته وی خاوند مې وی چې نه مونږ ته پابندي ده مونږ نشو تللی وی مې چې مونږ څوک څه پېژنې ټیکسي به ونیسو ځو به نو که ګیرې کړو واپس جیل خو نه راکوي واپس به م کي او که لاړو سیل به وکړو د مسلمانانو دا میله به ووینو چې دوی په دې میله کې څه کوي وی ټیکسي م ونیو زما خاوند هغسې دوه څادرونه ځان نه تاو کړل د احرام چې څنګه حاجي یا عمرې والا تاوی او ما م سپینې جامې واچولې مخ مې ښکاره کړ ټیکسي مونې و چېرته دی مکې ته ځو روان شو وی اتفاق ده چې په لار هغه پولیس والانو په مونږ پوی نه شو مکې ته ورسېد اوس یریږو که چا نه تپوس وکړو څوک هم ونه پېژنې خو زه چې څوک په کومه ځي مونږ به ورپسې ځو وی چې ټیکسي نه کوشو خلک تلل مونږ هم ورپسې تلو نو یو غټه آبادي وه په هغه دروازه خلک ننوتل مونږ هم ورننوتو ګورو اوس د مسلمانانو میله خلق زی او برانډه بلا لاندې کوشو لا داسې کور جوړ کړی دی چې هلته به بادشاه او ګدا یو برابري او داسې عبادت پروردګار دقلته په انسان لازم کړی دی چې کم غریب دی او کمالدار دی دغه دوه د کپن صادرونه به یې ځان نه تو کړي خدای دا مخلوق ښیي چې ګورې که ته ډېر لوی او سر اوچت ساتې خو ما نه اوچتېدې نشې ما ته به محتاج او که زړه کې دی زما ایمان وي او ما منې زما له دې کور نه به لکه د لیوني سپېلني او لکه د عاشق تاویږي به زما له دې کور نه وی زه مو درېدم دا ښځه وایي زما دا خاوند عیسایي زه یهودڼه ودرېدو مخامخ د دې خلقو تماشه کو چې دا دوی څه کوي وی خلق تاویږي څوک جاړي غریب ښځه بوډۍ داسې خلق به پکې د مارونو تاسو وویلی چې حیران بشه یو ځل طواف کې یو بوډا سړی و ملا ټیټې کونټی ورسره و غریب د ګرځېدو نو داسې بلکل د رکو په شکل غریب روانو او بل څه نه ورتل یو چغه به یې واله الله 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 الله
ما ملګرو ته او جړلې مې دا بوډا به خدای نه بخي دی به خدای نه قبلوي د دې شکل د انسان پې رحم راځي نو د انسان نه د الله رحم ډېر زیات دی نو خدای به په ده رحم نه کوي دې څه له دلته راغلی په مکه کې خو سیل نشته تفریح نشته د حج د عبادت تعلق خدای د هغې علاقې سره پیدا کړی دی چې نه پکې ابشارونه شته نه پکې ځنګل شته د سیل نوم ته خدای ختم کړی دی چې د چا ذهن کې اړوداره نه شي چې د چکر او سیل وه نشته سیل ابشار نشته ځنګل نشته مزل سخت دی ستړي کېږي پکې بنده داسې بازارونه هم پکې نشته کم چې زموږ په دې وطن کې کم بازارونه دي مخامخ دته یو بازار 400 بازار نه لوی بازار پکې نشته شته خو شاته بیا غټ غټ چارې منصور وغیره چې ته بیت الله سره خوا کې تاویږي مختصر دکانونه او بازارونه دي روډ په غاړه دا نیت ته څوک نه کوي چې زه به سیل له لاړ شم خدای ته دله دا شی ختم کړی دی تاویږي خلک دا ښځه وایي زه او خاوند دقسې ولاړ یو او دې کوټې ته ګورو وایي زه خو بس چې دې کوټې ته مې کتل وایي بس نظر مې ورته ودرېد سوچ کې پرېوتم چې پروردګاره داسې دي دا خلک څه کوي دا څه شی دی موږ خو د چا په ژبه نه پوهېږو نه زموږ په ژبه څوک پوهېږي انګلیش انګریزي راځي داسې دي وایي نیغ د بیت الله داسې لکه د مقناطیس ځان ته زه راښکم چې زما دا نظر د بیت الله ته بلکل ولاړ پاتې شو نیغ ګورم دونه ما کې سکت نشته چې د خاوند ته مخ راواړم او د خاوند نه تپوس وکړم چې سړی دا څه دي او څه نه کېږي بس مخ مې بیت الله ته د سترګو نظر بیت الله ته بیت الله مې ځان ته راکاږي او ورسره زما د زړه کیفیت رو رو بدلېږي زړه کې دننه انقلاب را روان دی او وجود نه خولې روانې دي سترګو نه بې اختیار اوښکې روانې دي ما یې زه سټ داسې راړم د دې خاوند نه تپوس کوم دومره طاقت ما کې نشته چې زه مخ داسې واړم سوچ کې پروت اخره کې مې زور داسې ولګو چې مې وکتل زما خاوند هم نیغ ولاړ دی او زما خاوند د سترګو نه م اوښکې بهېږي ام نیغ ګوري ما داسې ولقاو مې سړیه څه محسوسوې وی ته څه محسوسوې مې زه خو دا محسوسوم چې دا د الله رښتونی کور دی دروغجن نه دی زه خو دا محسوسوم چې دا خلق تاویږي دا په یو سوچه دین دی په دروغجن دین نه دی زه دا محسوسوم چې دا بیت الله والا دین رښتونی دین دی دا غلط دین نه دی ما خو ځان ته راکاږي سړیه زما خو د زړه دنیا بدله کړه ته څه محسوسوې وی ښځې هم دقه شی زه محسوسوم ښځې دا دین نه قبلو دا خو رښتونی دین دی دا بیت الله خو موږ ځان نه نه پرېږدي جدا کوي نه دا نه قبلو سړیه ما مړه کې تېرېږي چې دا دین قبول کو جلا کې مې یو سړی رونیوه هلکه انګریزي درځي نه پیدا که یو سړی هلکه انګلیش درځي او موږ کافران یو زه و یهودان یم دا خاوند مې عیسایي دی دې بیت الله ته وکتل د دې بیت الله کشش په موږ کې ایمان پیدا کوي موږ به څنګه ته مسلمانان کې دې دین کې به موږ څنګه داخل شو هغه راته کلمه شهادت تېره کړه او د هغې هغه ټرانسلیشن ترجمه یې راته وکړه او هغه ځای کې رب العالمین ما ته زما خاوند ته ایمان را نصیب کو انګریزان خو مطالعه زیاته کوي سټډي زیاته کوي دا ښځې لیکي بې ټوله دنیا کې آل وړ چې ورته دی وایي مونږ چې څومره تحقیق کړی دی او مونږ قتل کړی دی په ټوله دنیا کې واحد زه زما خاوند دی چې الله د بیت الله په کتو مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی الله قرآن کې وایي زه نه ویم هدن للعالمین هدن هدایت د هدایت ډېرې وجې دي یو وجه دا ده او چې سړی بیت الله ته لاړ شي او تاویږي او دې بیت الله د انواراتو او برکاتو ته ګوري دی وایي چې چته زه او چته دا کور کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نصیب صبح تیری مہربانی نسیم صبح تیری مہربانی چته زو چته دا بیت الله او چې نیتلی گزاره کوي کله کله بعضې خلک وی لکه د فلانکي خو یوه عمره وکړه دوباره ولې دي دا پیسې غریب له نه ورکوي زه تا د خدای بوځي نو ته به دا پیسې بیا غریب له ورکوي او چې لا راغلی نه یم دوه څلور ورځې تېرې کړې نه چې بیا به کله ورلو زما
نو ما نه یو سړي تپوس وکړ باندې سړی ډېرې عمرې کوي نو دا بیا ولې دې پیسې غریب له ولې نه ورکوي مې ته خو نه دې عمرې لکه نه وي نه زه خو نه یم تللی نو ته دې دا خپلې پیسې غریب له ورکړه چل به اوس زده کړو چې بیا به موږ هم پیمنټ ته خو هسې نه دې ته ورکړه که نه بیت الله نه به هم خلک منې کې غریب له به هم پې ورنه کړي خبره ده غریب له ورکړي بیت الله کشش داسې دی چې هغه سړی وایي زه دې قرض والمه خو ځان دې ور ورسوم ما باندې څو خیرات وګټي خو ما دې هغه ځای له ورسوي نو یوازې بیت الله نه دی بیا هغه ځمکه ده چې کوم د رسول الله مبارک د خړپوسو ځمکه هم ده صفا مروه عمره خدان له عبادت په خپل دی حج خدان له عبادت دی عمره خدان له ثواب لري خو د غزې لیدل او د غزې د ایمان تازگی پې راځي او بیا چې صاحب مدینه شریفې ته لاړ شي او د دواړو جهانو مبارک سردار ته مخامخ ودرېږي او ورته ووایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله رښتیا وایي اړه تړپېږي که نه تړپېږي جواب راکړې مانا تړپېږي که نه تړپېږي چې مسلمان زړه کې د رسول الله مبارک محبتي اړه تړپېږي خو ډېر لوی خبره چې سړی هغه ځای ته خدای پاک ورسوي او بوځي زنانه لیوالې ماشومان لیوال یو ماشوم ته ووایي بچې حج له ځې او ولې نه ځو زنانه ته ووایه کور والا ته یاره حج له ځو ته ورته ووایه ښځې دا زوی له دې واده کوم دا کالي راکوي نه شي کولی مه کوه ما نه کالي ولې خرڅوې دا خو زما مهر دی ما نه خرڅوې ما د مهر نه خلاصوې ښځې بیا د له جوړوم وي ما له مه جوړوه انګور له دې جوړ کا خو که ورته وایې عمرې له ځم وي دا کالي به خرڅ کړو خو ما ځان سره بوز اگر چې بیا دلته نه پرېږدي بیا پیر محمد جان بوزي دکان ته خېجئ کالي دې رانه خرڅ کړي دي اوس بیا راله بیا جوړ خو دلته قربانۍ حج نه قربانۍ قرضی درله حج نه قربانۍ دا یو طلب الله د مسلمان په لکه اچولی زمانو خدای پاک دې زموږ ستاسو ټوله غذا کې نصیب وکړي الله دې مولا بوزي دا خبره ګورې ذهن کې واچوي خلکو له ګورې هلته د عمرې او د حج چل نه ورځي کم ګروپ کې چې عالمي او یا پوه انسان چې مخکې حجونه کړي نو برابر راځي او چې کم ګروپ کې عالم ني او مخکې نه تجربه ني نو تش دی او ګورې تش را روان او بیا زنانه ټول بیت الله چې تاویږي نو ستر پرده نه کوي لاسونه ښکاري لیچې ښکاري مرۍ ښکاري سرونه ښکاري او په حجر اسود کې هغه غوبل یې جوړ کړی هغه غوبل مونږ لکه ښځه د زنانه د خدای ته وګوره حجر اسود ښکلول مستحب دي مخ ښکلوئ حجر اسود سړو سره جنګېږئ ننوي دا بیا چېرته کېږي په قسمت میلاوي یو بل کې ننوځي ډاکټر صاحب خدای پاک دې وبخي ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله هلته را سره میلو شو ما ته مولانا دلته راشه جی وایي وی د امجید د مور راته وی حجر اسود را باندې ښکل کا کور والا یادول وی مې چې ګوره حجر اسود ښکلول مستحب دي او دا ټیل حرام دي سړو کې درنه وی نه دا ټول به ښکلی موږ به پکې نه ښکلو که زه شوم که دا شو مجبوره یې کړم وی بوم اطلا وی زور مې ولګه حجر اسود هغه کاسه کې مې له سر وردن نه کړ په زورونو چې دی خوا شو وی بیا مې ورته چې څنګه خوند یې درکړه ښکل دې کړه وی ما کوم ځای ښکل کړ نو هغه لږ یو پوټې تیزه مو وي کنزل مې ورته وکړه ستا هغه داسې کړي مونږ له دې بیخ وویست خولې دې رانه وبیولې ورو مې رسولې سر مې دله په کاسه کې وردن نه کړ او بیا دې مې ښکل نه کړ وی چې ما دې کوم ځای سر وردن نه کړ ښځو زه پرېښودم بله ښځه دې ونیو سر دې وله وردن نه کړ خو دې پرېښوم بله دې ونیوه یا خدایه پاک یو ورځ ما ته مولانا دلته راشه بله واوره تقالیمو امجید دی مور مې دلته کېنولې وه چې دلته کېنه نو هغه ما طواف وکړه چې رالم اوس اشارې و ټول یو شان لباسي اشارې کوم چې راځه وي نه راځي بیا اشارې کوم چې زه چې دو ناوخته دي نه راځي وی ورلم سر له مې دیکه ورکړه چې پلان کې لور را پاسه که نه وی هغې را پسې مخ کاره کړي بله ښځه وه وی تلې به اودس له مې چې ما له پردی ښځه دیکه راکړه نو هلته ګورې دا قصې پسې وي زنانه به دې بیا مجبوره چل نه ورځي غریبانانو بیت الله طواف دوران کې په بیت الله ورشي ځان ورپورې مږي حالانکه علماو لیکلي چې طواف دوران کې بیت الله پورې سینه مږل او بیت الله ته سینه مخامخ کول دې سره طواف فاسدي نو زما خو یو خبره دا ده چې خدای زمونږ د رونو توفیق ورکړي چې هر ګروپ سره یو عالم لیږي
نمبر 1 او نمبر 2 دا دوی تم وایم دا مې بلو دوی تم ویلی دي چې تاسو دا مهرباني کوئ دا کم کسان عمرې لځي لږ ورته وایه چې د علماو سره کینې چل زده کوئ پکار دی چې تاسو ولا څه تربیت ورکې یو موقع ولا پیدا کړي او تربیت ورکې یو پیاله پیاله چې په اوس کې راغونډې کړې د خپل ګروپ او کدا سینی په خپل عالم نه پټې چل زده کا تربیت ورکا چې لاړ شي سخو کی کنه اکثر دا بوډاګان خزه ګوري د قصیدې او د قصیرازي دا غوي دا خوخه چې بس کټ کې کینی او سیره وتا چې او نسان وسی وته ورتر غاړو دي که تاسو دیو کې چې لبیک ما خپل بوډای نه تاسو کو گاونډه وا مو عمرې لازمه مې لبیک دې د دې یو مې تو وایا وی لبیل بیل 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 مې دا هوته د ګړې د بچي چغې لبیک ته تا لبیک نه دې کړې عمرې روانه بس خوشاله به را بشي سپین صدر ته به خپې جوړي نو سان مصیبت تر غاړو دي چې غوري عمرې والا تم دی جانه وي جانه وي رااله بهر کیف چل زده کول ضروری دی نو دا یو بله خبره ده تحفظ ناموس بالکل تحفظ ناموس رسالت میل مارچ 17 فروری اتوار پر ورځ باندې په مردان کې یو ډېر لوی د تحفظ ناموس رسالت یو اجتماع به کېږي جمعیت علماء اسلام په دغه کې سربراهی کې مولانا صاحب رومان صاحب یو ټول برازي لیکن ټول په شرکتو کې ښه او ترغیب مو چلوي د رسول الله مبارک د ناموس خبره ده نو چې څومره ترغیب وچلوي د هغې د تحفظ ان شاء الله چې اجتماع مضبوط وي